او یو سړی باندې تپوس کو چې د خدای کار څه دی، د خدای څه کار، ما وستا څه کار، ستا کار څه دی؟ وی خندما ستا څه کار دی؟ د ځان ته وګوره. د خدای کار دی زمون کارونه کول، او زمون کار دی د خدای کارونه کول. ته به د خدای کارونه کې او خدای به ستا کارونه. تاسو وګورئ قرآن کے اللہ فرمائی خلق لکم ما فی الارض جميعا، خلق لکم پیدا کری دی ما لکم تاسو دپارا فی الارض جميعا پا دیزمکہ کی چی سجی دا ٹول میں تاسو دپارا پیدا کری. اس لینڈو گورے دا دیزمکہ نا چکم اشیاء اللہ رو باسی دا ام ونه ده زمکې نه راویسته چا پاڼې پکې چا وکړې د پاڼو لشین رنګ چا ورکو بیا دا میوه پکې څنګه جوړه کړه بیا دې میوه کې دننه سیبه ده دا الوا غوندې شی چا پیدا کو بیا پکې دا چینی کوم ځای نه ورننوته چې دا خوږوالی پکې یو کوکا کولا بوتل دی یا سیونپ دی ورشا مشینونه وګوره یا دوړو غنم وړولو میلیونه دی ورشا مشینری وګوره تر اسمانه پورې بلډینګونه دی او مشینری دی او یو خانه ورزی او بل خانه. اوس د ام غوندې میوه یا د انګور غوندې میوه یا د سیب غوندې میوه یا د ګرمې غوندې میوه دې وخت وګورئ تاسو بوټی ته وګوره نه سیبه مشینری شته نه میل شته نه بلډینګ شته خو یو نری غوندې تانګ د ځمکې نه راوباسي او سیبه دومره میوه ونیسي هغه څه ورځې پس دومره واټي په ځمکه دا چا دیله دا موجوده سیاستدانان راغلي چې مونږ به دا وکړو مونږ به دا وکړو دا د ګډې زامن به اوس بیا راخوشي مونږ به دا وکړو مونږ به دا وکړو. تاسو نه دین خدای عقل واخلي. اوس خبرې بل څه چلو دا موجوده د پاکستان وزیر اعظم چې ده د تحقیق لکو کوي دا اصلي امریکنی بل جبا ورزین اډو سیوا د انګریزانو بیګای تقریر کړي تش پیڅو ورځو لراغله ستا څه کار دی غنم ګرانول دیرشته که 40 روپے بوره اوړه ګران دغه سي غوړي ګران کړ مړه خو څه نوې ویری جوړ کړ او دا وشو څه دا سوچ سمج سکیم لاندې وشو ځکه چې دی وزیر اعظم شوی نو چې امریکې ته منډه کړو دا غځه نه هدایات راوړ چې داسې بکې هغه بیوقوف قوم یې د زړې ګډیرونه یې خو چې چا درته شنه ټانټه وخوه د هغې پسې واره که د سړي زامن یې کم سړی چې په الیکشن کې درته ودرېدو چې زما وروڼو که زه کامیاب شم نو زه به دا وکړم نو که د سړي زامن یې په سوټو وولئ په سوټو سوټې نه دا خپل غوندې ګروبی که پې وروایي دا زه به دا وکړم 45 کاله په دې کې په مونږ تېر شو که نه 45
او سوچ سم د سکیم چې امریکای کم سړی خپل ذهن کې کینولی چې د دې ملک حکمران وي نو هغه له به یو لب په خوله کې ورکړي هغه به ووایي چې رونو که زه کامیاب شم غنم به دا نرخ شي غوړي به دا نرخ شي ټیپر به دا نرخ شي پلانې نو دا اوس خو نن فلحال یې ګران کړي وي که نه تاسو به وایي والله رښتیا یې ارزانه هله همده پسې دی دا لوبې ستا په ملک کې جوړي دین نشته او نه اسلام شته او نه مذهب شته دا خوب هم مه ګوره خوب 200 کاله پیرنګي حکومت کړی په دې ملک او په زرګونو کاله به انشاءالله په امریکا حکومت کوي چې امریکا د صفحه هستی نه میټاو نه وي ته په پاکستان کې د غل نه لاس غوڅولی شي یا زناکار سنګسارولی شي د چا پلار یې نشي کولی دا مونږه اسلام صرف په دا جماعتونو کې یا مدرسو کې یا طالبانو کې یا دغه خلقو کې الف زر الف زر ا الف پ او ا ا او پاتې دی بار نشته اسلام دغه خلقو کې چاړکی چې درد ان الله معنا پیغمبر سره مینا ده نو الله وی زبتا سره د پیغمبر سره یو شان چې بیا روان شو مدینه ته مدینه ته خبر لاړو چې پیغمبر را روان د مدینه منورې جنکۍ راوتې استقبال ته وړې وړې جنکۍ او تمبل ور سره خو چې دی وکتو نو دا اشعار شروع کړه چې طلع البدر علینا من ثنیة الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما داع الله داعي وخلقنا الفمون د سور لسم سپوږ مې راو خطا اوري جنکې تنبل غږی او د پیغمبر مخې ته داشه نن ستا د ملک وړي دي نه کوي اوګه وي نهار وي لور به پیسې ودیه کې سبق وي هلکه دا څه کوي یاره دي تعلیم خشه وای په خطي غزن تلا تعلیم خشه دا غلان زوره ده چې پردو سنداګانو کې کینولې دا به بچ پاتې شي تعلیم خشه وګیته مالدارانو عزت ګیلا کو مالدار په توپه ولا اخو دی خبره نه کوسړه بو کوا نو دا وګو نو خدای په جندل قوم یې چې بیگام در باندې بل اټم بم خدای راو غرزول شو او چینی او غوړی در باندې ګران هغه شی در باندې ګران کو چې ستا شپه ورځ داغې نه خلاصې دي نو چې شپېتو ورځو له راغلی په بم یې وویشتې نو چې کم 15 کالو له راشي هغه خو به د پیټم بم ولي چې اډو زرغون نه شي د دې ټولو څیزونو وجه څه ده څه چل کار دی د ټولو څیزونو وجه څه ده وجه دا ده چې
پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې زستاسو دواړو منځ کې عقد مواخات جوړوم، رورولي جوړوم چې اهل مکه او اهل مدینه یو رونه به پلانې ستار اور شو، پلانې ستار اور شو، پلانې ستار. یو صحابي را پاسې دوی دې تش پدې خونه کېږي چې دا زما اور شو. ما ته داسې سړی وګوره چې په مکه کې تا دپاره هجرت کړی او ښځه تې مکه کې پاتې، نو چې ښځه یې نه د هغه سړي رورولي ما سره جوړه کړه، زما دوه ښځې دي چې یو ښځه وله ورکړم. خو ښځه خو ورکوما، خو داسې نه ورکوم چې دی په خپله خوښه طلاقه کړم او دله یې نکاح کړم، نه، دی به کور ته بوځم او دواړې ښځې به ورته ښیم چې د ده کومه خوښه شي او هغه زه طلاقه کړم او دله یې ورکړم، چې خدای چېرته دا ونه وایي چې ستا کومه نه وه خوښه نو دې دله ورکړه. انعمت علیهم دا مونږه نه اوس مونږه انعمت علیهم ځانونو ته ګورئ، الیکشن را روان دی، د شاخه تاخه زامن ګورئ صاحب سالی جوړ کړي. انعمت علیهم داخل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مدینه منوره کې اوسېده. یو جنگ شوی دی په دې کې غزوه خندق ورته وایي. نو هغه خندق جنگ چې کوم ځای شوی دی هغه ځای ما لیدلی دی، اوس هم همغسې زوړ ساخت باندې دی، تار خردار ته تا مورچې کنستې. دا انصار چې لګیاو مورچې کنستې چې په دې لار به د مکې دشمنان راځي او موږ به د دې مورچو نه مقابله کوو. درې ورځې شوي دي چې روټۍ ورته نه ده میلاو. نو خپل خلق ورپسې راله، ویل دا اسلام دی چې نن درېمه ورځ ده چې تاسو ته روټۍ نه ده میلاوه، بیا هم لګې مورچې کنئ. او لیډر یې څنګه و؟ د صحابو د لوږې نه په خېټې پورې کاڼي تړلي چې ملام را کړپه نشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه وی چې یا رسول الله لمنې اوچته که او خېټې ورته وښودې چې دا مونږه د لوږې نه خېټې پورې کاڼي تړلي. پیغمبر ورته لمن اوچته کړه، وی چې ما ته وګورئ، هغې یو کاڼي تړلی او پیغمبر دوه کاڼي خېټې پورې تړلي. ستاسو څه خیال دی چې تاسو وګیئ نو ستاسو پیغمبر بګینې خوړلي؟ زه تاسو نه زیات وګیا. لیډر یې دا. اوس دا قوم دی خدای پاک په غبرګو سترګو ړوند کي چې ځان له یې وګوره. ځان له یې وګوره، ټیپر نشي اغسته، سور باټینګن نشي اغسته، که بیمار دی انګورو غوښتو نشي اغسته، سیو نشي اغسته، مالټه نشي اغسته. مریض دی پروتی کوره وران شه د مریض. نو हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. وای ما ته خو د خاورو تیلو ډیوه نه میلاویږي او د پیر صاحب په کور کې چراغان لګېدلی دی.
حالات د ملک داسې جوړ شو د دې خلقو د لاسو دینه زیات به بدتریږي چې دې پکیلا نیبم ته نشي کېناسته دا سوی گیس ته بجلی 45% گرانا سوی گیس 45% گران بیا پدی باندې هغه فیول چارج لګولې دي پدی باندې محصول ټیکس هم لګولې خدایم تباہ او برباد کنو دا څه